خبرکشي وشوه چې په هغه کې میډیکل ټیم خیمې هلکاران ټول پکې موجود وو. میډیکل ریپورټ مطابق په ماشوم باندې تشدد شوی او د تشدد نه وروسته هغه قتل کړی شوی و. داسې قسمه واقعات چې دي د هغې روکتام به هله کېږي چې کله د عدالتونو نه دوی ته سخته سزا میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره افسوسناکه واقعه ده. د دې متعلق زه تاسو ته وایم دا په 4/4 باندې په 4/4/025 باندې اطلاع میلاو شوه د اسټرو صاحب ته اسټرو شکردره چېرې په دغه ځای کې یو ماشومې خودکشي کړې ده. مهناز نوم یې دی چې د هغې عمر 12 سال دی. دغه اطلاع پیش نظر او بیا دی لاړو او هلته کې موقع ملاحظه کړه، معلومات یې وکړو چونکې دا ماشوم هغو بغیر د څه قانوني کاروۍ نه خښه کړې وه. په هغې کې د باقاعده ریپورټ واخیستو او پراپر انکوایري شروع کړه، عدالت نه اجازت واخیستو. دوران انکوایري ټول قانوني تقاضې چې دي هغه یې پوره کړي او بیا د متعلقه مجسټریټ په حکم باندې دغه خبرکشي وشوه چې په هغه کې میډیکل ټیم خیمې هلکاران ټول پکې موجود وو. چې کله د هغې میډیکل معاینه وشوه نو میډیکل ریپورټ مطابق په ماشوم باندې تشدد شوی او د تشدد نه وروسته هغه قتل کړی شوی وه. په هغه کې باقاعده په تانه شکردره کې اف آی آر درج شو. بیا زموږ د الحمدلله جاین انویسټیګیشن ټیم د اسټرو صاحب هم ډېر ښه تکړه سړی دی. زموږ د سپي صاحب دی انور خان او سی او صاحب شاه دوران خان. د مشترکه کوششونو نه وروستو موږ هغه اصل حقیقت چې دی هغه په منظر عام باندې راغی چې دا 2 کسان چې کوم ستاسو مخې ته ولاړ دي دا یو د دې ماشومې خپل تره دی او یو یې خپل ماما دی. د دې مهناز بیبي یو خپل تره دی او یو یې خپل ماما دی چې د یو نوم الف زاده ولد محمد دی او د دې بل نوم بخ محمد ولد وزیر دی. دیو دا ماشومه چې دا په ډېره بېدردۍ سره په دې باندې تشدد کړی دی او بیا دا قتل کړې ده. وجه عناد دا دی په څه وجه قتل کړی شوې ده چې د دې دواړو د دې ماشومې تندار ده، د هغې تندارې سره د دې ناجایز تعلقاتو او دې ماشومې دا لیدلي وو. په دې ناجایز تعلقاتو په خبرو اترو په نورو قصو پیسو باندې دا لیدلي وو. نو د هغې وجې باندې دیو لګېدلي د دې ثبوت د ختمولو دپاره دا ماشومه چې ده هغه دیو قتل کړې ده. 12 ورځې پس دا واقعه چې ده په منظر عام باندې راغله چونکې دیو د دې د چوپه وهلو هر ممکن کوشش کړی دی چې لکه د دې څه حقیقت چې دی هغه مخې ته د عوامو مخې ته رانشي. خو نن هم موږ ستاسو په وساطت باندې دا چې دا د ټولې دنیا ته مخامخ کوو. والد صاحب د ماشومې چې دا په سعودي عرب کې غربت د راسره محنت مزدورۍ کې دی او والدې صاحبې ته دا علم نه و چې زما رور یا زما لیور به داسې اقدام کوي چې زما هغه ماشومه چې هغه د هغې 12 سال عمر دی هغه به په بېدردۍ سره هغه وژني. عوامو ته موږ دا پیغام ورکول غواړو چې هغه لږ په زړه کې خوف خدا وکړي، د الله نه لږه یره وکړي د داسې قسمه کارونو د داسې قتلونو نه چې دا چې هغه قتل خو په دین کې په مسلمانۍ کې د سره شته نه، خو به هر حال بیا چې داسې ماشومان قتل کوي چې د هغو د سره یو معصوم ماشوم وي او د هغې د سره هېڅ قسمه ګناه نه وي او هغه بېجا قتل کړی شي. نو عوامو ته موږ دا پیغام ورکول غواړو چې هغه په داسې قسمه کارونه چې دي هغه باز راشي. داسې قسمه واقعات چې دي د هغې روکتام به هله کېږي چې کله د عدالتونو نه دوی ته سخته سزا میلاو شي.